قرار و دریگاه ما بچه لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو لالو ده گهواری ورورا ما بچه لالو لالو دست بقرار روان داریگاه ما بچه لالو لالو دست گهواری ورورا زنگیگاه ما بچه لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو لالو ده یا چرگانو ما کوی بانگونایی یا د کربلا سب زر ماران کیگا پسر لای لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو لالو ده والبادلش بیشور ولکیه اصغر خوب نایی بیدار نکیه دل قرار قرار چلی گا گل سیٹای لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو گل دے غڑی دلائی یل پزنگوئے ونخوب اولا شالت ما پربیگا دیر کم کائی لالو 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 دے ہی نمور خوا کی دیدار آئی گہواری کی دے اصغار میرے سترگی لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو لالو ده یا نغبی ما بلوی بلبلوی یا لپرواز دی چمن کی ما گرزیگا پسر لای لالو لالو دش بقرار و دریگاه ما بچه لالو لالو ده. 'یا لگهواری کی مجنون ده
نخرې مو شروع کړلې ده بر محمد اهل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. عظیم شپه دی، موږ تاسې باندې حق لري د قوم و ملت جمله شهدا، علما، مجتهدین، واعظین، شعرا، پروردگار ټول د کربلا شهدا سره محشور وګرځئ. الفاتحه. بسم الله الرحمن یو بل صلاح د کائناتو عظیمي ورمنې باندې واستوي اسمو تاسې جامع ته زهرا بی بی حضري وکړي. اللهم صل علی حسین ورورا نن د سترګو دیدنونه خوند کو په نیمو شپو د خویندو وروڼو پټ رازونه خوند کو. وروره نن څه عجیبه شپه ده، میاندې زمن څپوي او په ګوهرو کې د وړوکو خوبونه خوند کوي. په نیمو شپو د خویندو وروڼو پټ رازونه خوند کوي. نن د زرینې شان ژرنګېږي ټول حرام ډډا دی. ما مېړني ورور د خیمو کې قدمونه په نیمو شپو د خویندو وروڼو پټ رازونه خوند کو. متمیانو هر چو خپل مین سره خیمې کې ناست دی، لیلا اکبر دی کینوله پټی کیسې د کوي. د مور په مخ کې خود زوی ودونه خوند کوي. په نیمو شپو د خویندو وروڼو پټ رازونه خوند کوي. زب وړو زمنو زب وړو زمنو ګنن پشپې تورې کو. ماما په مخ کې پرې وړو خور یو سرونه خوند کوي. په نیمو شپو د خویندو وروڼو پټ رازونه خوند کوي.
یا حسین ومظلوم حسین حسین ماتمیان حسین تاریخ دی چې یوه وړه بیبي دی لسم شپه دی د ورور ګوهرې ته ویلوړه دی ورور د ورورو زنګوي څه د وتی یا صدقه صدقه به درنه خویږو ګشورېږمه درنه نظر به د سار وړي سپینې خولې کوم د لسم شپه لږه پاتې دی ازغاره وه سبو دا منداوي تاسې به سوري کوم بیبي څه وتی سبدا منداوی بابا کلی سریوی و مزدگارا با پراخ پلی جمعی کم یا تگیلا کواز غارخ پل کسمات نوا بستړي براخي نګلی کوم شپېږو میاشتو کې د یوه شپه عمر کام دی یا شپېږو میاشتو کې د یوه شپه عمر کام دی تا د لږ عمر خو زه د اور لمبې کوم یا سدریب خود تا مرسیوس زندگی دی یا بی بی کلب پویر دا نوحی کا یا حسین محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات لسم شپه د خپلو حاجتونو برداشتنې دپاره ګناهانو بخشش دپاره مولای امام زمان ظهور باندې تعجیل وشي بلند آواز سره صلات واستان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلاة والسلام. پاکیزه مومنین کرام، لسم شپه ده و غمجن شپه یاده و روایات و حساب سره ای دعاوانو شپه یاده یوه عمومی دعا کوم و سره شو نمیدی دوی ته مختصر دعا کوم ویلی څه ورسته بیا جلوس ده او هغه نه بعد هغه دعا کې د زیات بیا حاله نه وي ټوله زړه اخلاص سره دعا کوو. خدایا جامع کې چې حاجتونه وي په حق د علي اصغر حاجتمند ساله کې خدایا ډېر سره مشکلاتو د پاره دعا نه دي. خدایا مولا حسین له خاطر مشکلات برطرف کی. خدایا ټیسټونه دي ټیسټ دي یو نور دعا نه دي کیمپونو کې دي. خدایا دغه مشکلات آسان کی. خدایا ټیسټونو کې کامیاب و کامران زړه اخلاص نه دعا کو علي اصغر علیه السلام له خاطر بیماران دي جامع کې کورو کې اسپیټالو کې خدایا صحت جامع ور باندې واغ سوال کی. پروردگار نوی زندگی و تا عطا و گرزاله که ایدغی جامعه کلی و لسنا کرمی مسافران محفوظ بیروزگار دی بر سرزگار و گرزاله که کیمپونو که دی پاسپورت مشکلاتی دی دا مشکل آسان و گرزاله که اولاد خدای کال دا خوشبور ز اولاد زنگوی و زنگواله که خدای دا عظیم میوه اکبر جان په فاتحه د مولا اصغر والدین د پاره فاتحه د اصغر اجیسه د زنا د پاره دعا غوښتي د شهید ممتاز کور ولا طرفنا شهید ممتاز د پاره فاتحه د او مسافر دغه د پاره دعا غوښتي د واجد سیره کې بیمار د اصغر د پاره دعا د دلاور عارف کمر د پاره اولاد نرینا دعا د و دلاور مور طرف نه پس نازل ده بچی د پاره سکه کول د خوشپور زی خدای بچاور کو نه پس به ذبح کوي نوی د بچی د پاره سبق دعا غوښتي ده کور وړای بیمار ده مور د پاره فاتحه غوښتي ده سفر سبدار دعا ده وړونه مسافران دي نجیب استاد وای مسافر دی اجي سفر جیل کې دغه د پاره دعا ده افتخار مشکلاتو کې د مور د پاره دعا ده مسافرانو د پاره دعا ده عاشق کربلې دعا ده مستر اقبال دعا ده شربات کاوری د پاره فاتحه ده سمیع الاصلیله کې بیمار دغه د پاره دعا غوښتي ده مهدی حسین مشکلات دي نثار کربلې اصلیله کې مشکل ده وزي والا شربات استاد زوی د پاره دعا غوښتي ده عمران د پاره و عمران زوی د پاره دعا ده زاید کور والا طرفنا او زاید پاره دعا غوښتي ده ساجد اولاد پاره دعا ده مستر محمد افضل دعا ده شاه محمد دعا غوښتي ده پادشاه حسین د پاره فاتحه ده انتصار د پاره فاتحه ده حسین جان ډاکټر کور والا بیمار ده غید پاره دعا ده تجمل ده فرمان ده انصار ده سبادار ده آصف ده مزمل و محمد باکر سمی سے خدمت کوي دوی د پاره دعا دي بشارت والدین د پاره فاتحه ده نوروز ورور بیمار دغه د پاره دعا ده مور د پلور د پاره فاتحه غوښتي ده شاهد حسین ورور مسافر ده شریح حاجات ده فاتحه ده پلور د پاره اکبر حسین کور ولا طرف نه دعا ده زوای مسافر ده اقبال کربلئی کور ولا دعا غوښتي ده مقبول جی کور ولا دعا غوښتي ده کربلئی اکبر حسین مسافران د پاره دعا ده واجد حسین التماس دعا ده تنویر د پاره اولاد دعا نه دي محمد مور بیمار ده غیر پاره دعا ده مظاهر حسین د پاره دعا ده حسین حسن عباس دعا ده عریب د پاره اولاد دعا ده سپتن کربلئی دعا ده حیدر عباس طرفنا انیا د پاره فاتحه ده شیرین خواخی د پاره فاتحه ده تخویم طرفنا مور ته دعا ده یاس د پاره دعا ده شبیر بیمار دلی دعا ده او خواهی د پاره سر د پاره فاتحه غوښتي ده نیاز کربلې ازواج جرمن کې دغه د پاره دعا ده خدای سور نامه مواخصه یا جامع دعا نه دي په حق د علي اصغر علیه السلام دعا نه مستجاب و ګرځول کې خدای مشکلات د پاره دعا نه غوښتي دي علي اصغر له خاطر مشکلات آسان و ګرځول کې پروردگار بیمارانو د پاره دعا نه دي بیمارانو باندې صحت جامع و ګرځول کې مسافرانو ته دعا نه دي خدای سفر به خطر و ګرځول کې شریعت حاجتونه اولاد نرینا د پاره دعا نه دي خدای کول د خوشبور ز اولاد زنګوي و زنګواله کې سبق ولا د پاره دعا نه دي خدای علم انوار نه سینې منور و ګرځول کې پروردگار سور حاجتونه دي مشکلات حقدار او والدینو شو د پاره فاتحه غوښتي دي
درجات عالی وګرځوي. کابل ته دا ولې یو هغه مراد مې چې پورته نیو نو تاسو او کچیر حاجات پراشی کول د غشپور زی 5000 روپے و متوخانی تور کی خدای دا حاجات برور دا کی پروردگار دا مشکل آسان کی هر ابا بخیر تو کی د نظر باندې واجب وګرځول کی امین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات. نن شپه کشو کی روی تیروای شي ټول شپه عبادت کی روایت ہے کہ نن شپه سو ټوله تیره کړله څوره ملایکی سره د پروردګار دی څوره عبادت هغوی کړی دی هغوی برابر عبادت به د سړي ته میلویږي چې هغه نن شپه تیره کړي دعاوانو کې ذکر کې المنځو کې. بیا یا روایت ہے که چیرې 64 رکعت المنځ وکړو ظاهرا او یا وکولو عبادت سره دی ثواب برابر دی. بهرحال چونکه دا شپه د لسم شپه دی چې مولا حسین علیه السلام په خپله هم دا شپه ټوله تیره کړې دی. علی اکبر علیه السلام عباس علمدار ویلې انا مریضې په خپله حسین عباس ته ویله چې لوټ شه مهلت وغواړه زه غواړم چې نن شپه ټوله عبادت کې تیره کړم. د عبادت والا شپه یاد دی چې نزني خپل ځای کې دی که دعاونه انسانو کې 100 رکعت المنځ دی که چوته وخت وي مکاوي یو 2 رکعت المنځ وکړي یو بل ذکر وکړي یو قضایي المنځ وکړي دا ټوله ځای نسي وای دا ټول المنځو ثوابي المنځو بهتره دغه دی چې زه خپل سوچ کوم چې دې ټوله ثواب هدیه او بخشش یې عباس علمدار ته حسین علیه السلام چې هغه به انسان ځان ته وسیله وګرځوي. نن یو شی عرض کوم اذان او اقامې په باره کې دی چې دې باندې ډېره ټینګتیا شوې دی ډېره تاکید ور باندې شوی دی چې المنځ فورا ما کوئ المنځ نه وروسته اذان مخکې المنځ نه مخکې اذان اقامه الویلو سبیل از المنځ ورځې مازدیګر ماښام ماسخوتن مخکې ته اذان اقامه دی اول اذان دی اذان سې وروسته بیا چې دی اقامه دی و اذان اقامې منځ کې دعا ډېره مستحبه دی او حتی اذان اقامې منځ کې که تا سجده وکړله ظاهرا روایت دي شو سره چې دا سړی داسې دی لکه خدای لیارې کې وینو کې خط پت شهید شوی دی ډېر ثواب دی. یعنی په یوې طریقې انسان کوشش وکړي چې المنځ نه مخکې اذان اقامه ما پرېږدي سبیل المنځ دپاره اذان او اقامه به اردوه کوي اذان د څه ولوستلو منځ کې لږه دعا وکوه هغه نه وروسته شی ولویله اقامه ولویله. ورځې مازدیګر دپاره څه دی چونکې موږ یا د اردوه لمنځونه یو ځای کوو ورځې المنځ ته اذان او اقامه وکړه مازدیګر المنځ ته بیا یې اذان ضرورت نشته ما اقامه کفي دی. خو که چیرې ورځې او مازدیګر المنځ کې فاصله راغله مثلا ورځې المنځ ته وکړو لوړلې ګنټه بعد د بیا مازدیګر المنځ کولو بیا به مازدیګر المنځ ته بیا دوباره شی کوي اذان به کوي اقامه خو بسې الویلي اندې شان سره ماښام ماسخوتن المنځ دی چې یو ځای دی کوي چې ماښام د کوم اذان اقامه وکړله بیا ماسخوتن المنځ ته اذان ضرورت نشته صرف اقامه ولویله اقامه شی دی کفي دی. و دا چې ورځې مازدیګر منځ کې او ماښام ماسخوتن منځ کې ته کومې دعاوانې کوي تعقیبات الویلي دا که دیسه فاصله راشي دا څه پروا نه کوي دا ضرر نه رسوي د فاصلې نه مراد دا دی چې اوس مو ماښام المنځ وکړو لاس 11 بجې زه بیا ماسخوتن المنځ کوم دا سترې فاصلې وجې نه بیا پکار دی یوه ته اذان اقامه بیله وشي بل ته هم اذان اقامه بیله وشي. اذان اقامې ډېره ټینګتیا شوې دی حتی تاسې وکسوئ چې بچی اول ورځې چې دنیا ته راشي اول ورځې مستحبه دی چې ښیغ وایي کې اذان شفیغ وایي کې اقامه صلوات واسطه محمد آل محمد باندې. ما بله ورځې عرض درته وکړلو چې مولا حسین علیه السلام دی یایي چې زه مدینې نه دې دپاره وځم چې د رسول امت کې شی وکړم اصلاح وکړم. اصلاح ما دوې معنا وکړي یوه سولې نه وه چې دو منځ کې که بګاړ وي بله معنا شی وه فساد مقابلې وي. فساد هم ما درې څلور معنا درته وکړي فساد اخلاقي فساد سیاسي فساد اقتصادي. مولا حسین غوښته چې دا ټوله نظام فساد نه باش کی ټوله نظام اصلاح وکړي راولي هغه دپاره چې غوښته حسین مولا حسین غوښته چې د ټولو فساداتو د ټولو ګناهانو جړ یزید دی ځکه حسین د فسادو مرکز باندې حمله وکړله کنی امر بالمعروف و حسین مدینه کیا کوای شو
نہیں از منکر که مدینه کیا کوي شو خلکو ته څه د لمونځ کوئ روژه کوئ بد کارونه ما کوئ ګناهان ما کوئ د یو څو کسانو نه التماس کوم ځوانانو کې چونکې ډېره درنده شپه دی د خوندي شپه نه دی د شپه ذکر شپه دی زه چا طرف ته اشاره نه کوم چې هغه خپله ښه پوهېږي ویلې دا شپه ډېره درنده شپه دی بیا موسم مضمونه خرابېږي تاسو طرف ته د زه سترګې غړوم ځنه ځایو کې شته دي خوندي یا داسې نه پرېږده اصلاح داسې محمد آل محمد باندې یو سی نیمه ګنټه ټایم دی څه پرونه کې هغه نه بعد به انځورونه دی څه تیمو خبرې زده کې خو کم از کم کوشش وکړئ سړي سه بیا مضمون خرابېږي مو ټوله سوچ تاسو طرف ته شي د نیمه ګنټه 15 منټ مو ته خپله یاد دی چې مو ایران کې سبق ویله مو به یوه مضمون پسې ګوړې به نیوللو یوې یونیورسټۍ ته به تللم یو پروفیسر یو عالم ته به کېنستلم خرشې به مو کولې چې دا شیونه مو زده کړو زه څه کوم یو سبق ته اوس دلته کلاس غونډه کوم ځان داسې ساده خبرې درته کوه شم وخت ته زه تېروه شم غواړم چې تاسو اویرنس وشي بیداري وشي شعور مو بلند شي سبا دیخنه سره انسان روبرو وي تاسو هرې خبرې شوي ثواب موجود وي دغو خبرو دا د صفو الفاظو کې هم ځوانانو ته یم چې ورځې قیامت دې پوښتنه کېږي چې کوم شی د نوي زده تا نه به یې څه ویلې د نه زده کولو مو باندې شرعي وظیفه بیا نشته دی مو نه نن چی پوښتنه کوي ورسته مه کېنوي هسه کېنام زه نه ستړی کوم دغه شی خو دوک څه ما ته رسېږي هغه یې دغه رسېږي چې دا شپه ډېره درنده شپه وي انسانو کې خوندی کوي او څه کوي یا بالکل سوچ یې نه وي توجه یې نه وي دغو شیو د صلوات واسطه محمد آل محمد باندې نو مولا حسین علیه السلام دا غوړي چې د رسول امت کې د ایمان کې امت کې شی راشي اصلاح راشي کسه سوچ کوئ یزید ملعون مکمل د فساداتو د ګناهانو جړ و د یو کتاب نه زده کوئ سیر اعلام و نبلا چه سیر اعلام و نبلا نن 900 کاله مخکې دا کتاب لیکلی دی علامہ امام ذهبي لیکلی دی علامہ امام ذهبي دا د سنیانو ډیر مشهور علم دین دی صرف اهل سنت نه د سعودي عرب وهابیان هم مني چې دا امام ذهبي دی ایدی کتاب کې لیکلی دی چې یو ټولای 62 هجره کې مو خبر ته مو سوچ دی 62 هجره کې یو ټولای لوړلو شام ته چې مو د یزید لږ نږدې نه وکسو چې دا څه خلته څه حالات دی چې دا دوره جفا دوره ظالم چې حسین دی هغه خلخانه شهیدان کړه لږ نږدې نه وکسو چې آیا دا ګرام دی یا نعوذ بالله حسین علیه السلام ته اشاره کوله چې کله عبدالله ابن حنظله نمیږي حنظله تاسې نما اورېدلي د پیغمبر صحابي دی د حنظله زوی دی عبدالله تاسې اورېدلي غسیل الملائکه ورته یایي چې ملایکو غسل ورکړه شهادت دوران کې دا هغه حنظله دی د حنظله زوی عبدالله نمیږي ایدو یو ټولای لوړلو شام ته څه نږدې نه یزید وکسوسو د څه خل د سړی دی نن مده مسلمانو کې ځنه کسان پیغور کوي چې شیعه به صرف یزید پسې لګېدلي دي بل کار دوی نشته دی کیدای شي خدای معاف کړي سوچته خبره ده تاسې یوه جمله تاسې او ته استعمال کړئ چې خو څه صحیح دی مو کیسه نشته کیدای شي خدای یزید معاف کړي خو کیدای شي خدای شیطان معاف کړي څه داسې د یزید د زړه خوږېږي خدای هم مهربان دی شیطان هم معاف کړي بیا ما یې که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوس دا آیا دی په دې باندې رحمت الله علیه آیا به خو بهرحال چې کله دا کسان نږدې ویرغلله یزید سه یې نستی وکړلو نیمه ګنټه یو ټوله ورځ یې ورسره تېره کړله د صحابه کرام دغه افرادو ټوله یې بهر راووتلو څنګه چې بهر راووتلو دا جمله استعمال کړله چې څوره زر کوای شو یزید نه وریا شو ویلې چې دا داسې ملعون انسان دی چې دا ګومې ګناهونه چې دی وکړلې چې دا مو ولیدلې نږدې دی چې خدای مو باندې اسمانه تیږې ووروي مو باندې چې وروي چه شی ولیدل نمبر 1 به زبان ولیدل چې د رسول الله منبر باندې کینولې وي بل شی ولیدل شارب الخمر سوچ کوئ جملو ته د ځوانانو لپاره چې وو شرابي وو 2 دریمه ګناه شی وه دریمه ګناه څه هغه نه ډېره سنګینه ده اشارې کې درته یم چې دلته خویندې میندې ناستې دي دریمه ګناه دا وه څه محارمو سه یې بدکاري کوله محارم چې انسان باندې حرام دی هغه سره واده کوله هغو سره د بدکاري کوله اوس اندازه لګوه
څه دا درې شیونه چا وویله شیاو نه دي ویلي چا ویلي دي امام ذهبي نن 900 کاله مخکې لیکلی شوی کتاب سیر اعلام و نبلا دغه واقعه لیکلي دغه نه بعد انسان ته پاته لګېږي چې حسین حق لري چې داسې یزید ملعون سره شی ووایي ټکار ووایي حسین حق لري چې داسې یزید مقابلې کې ټوله خلخانه قربانۍ ته تیار کړي ځکه دا بیا مو حق لرو که حسین نه وی نه به اذان و نه به اقامه وه نه به جماعت و نه به المونځ و نه به دین و نه به واجبات و نه به بیا خدای حرام و دا به ټوله ختم شوي و دا جړ و د فساد جړ و خو بیا انشاءالله که سفر کې مکاشو بیا ته ذکر کوم چې صرف د حسین وینه نه وه د ورمنې زینب خطبې یاوې چې دا مکمل جړ فساد یې ولوړولو بني امیه خلکو زړو کې منفور وګرځوله خو بهرحال دا ټوله یوه طرف ده اصل نن پیغام چې نن شپې در کوم هغه دا دی چې کله ما د بله ورځې عرض کړی و چې که امام معصوم دا وایي چې زه خلکو منځ کې اصلاح کوم دین مراد ځان دی که خلک دي که ما ورته وایي چې زه کلي کې اصلاح راولم اول به ځانه شروع کوي که خلکو نه به شروع کوي ځانه به شروع کوي زه غواړم کلي کې اصلاح وکړم اول په کار زه خپلې خونې نه شروع کوم زه به ورانې عالم یم چې اصلاح کوم په کار دی اول زه ځان اصلاح وکړم ځان زه ټیک کوم موږ که کومې خرابې په کار دی هغه زه ځان وباسم بیا اثر کوي تاثیر لري ځکه امام سجاد یایي چې خلکو ته چې نیکو کارو دعوت ورکوئ ژبې سما ورته خپل عمل سوته یایي ته څه قرآن تلاوت کوي هغه یې کوي ته څه نیک کار کوي هغه یې کوي چې کله خپله نیک کار نه کوي بل ته به چیشته یایي بل ته وایي چې نن ډېر عظیمه شپه دی دا پلنکای لمونځ وکړي او که څه خپله یې نه کوي بل ته چیشته بیا یایي په کار د انسان خپله یې واده پورې واس رسېږي کار وکړي بهرحال هغوی نه یو شی چې نه ذکر کوم و زیات وخته نه خلم تربیت اولاد دی بچی و تربیت کسایی بچی و راوړله پنډه خلخانه جوړوله دا ډېر آسان کار دی خو یې بچی و ساتله اسلامي لیارې باندې دا بیا ډېره غټه مسله ده مونه که پښتنه کېږي دغه پښتنه نه کېږي چې بچي د کام دی که زیات دي مونه په پښتنه یې دغې خبرې کې څنګه د وساتله څنګه د اسلام لیارې باندې روان کړله که پنډې خلخانې خو وي قرآن کې شته چې الهاکم التکاثر تاسې پنډو خلخانو تباه کړلو ویلې ډېرې خلخانو وه چې نه تاسو کې تکبر راغللو غرور راغللو د رسول الله ایکی والور د زهرا بیبي څنګه نسل یې پرشان شولو نه امامان د زهرا بیبي نسل نه راغلل ایوالور مخزن کوثر وګرځېدله دغه وخت کې بچه یو وي خو څه ښه تربیات یې وشي تربیت ډیر مهم دی قرآن آیات دی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانه جهنم نه وساتئ خلخانه جهنم نه وساتئ امام ته یو کس راغی چې مولا د ځان خو به جهنم نه وساتو دا خو اسانه خبره دی د خلخانې ساتل خو موږ ته بیا ډیره سخته دی چې هغه خبرې ته غوږ نه شي امام د ورته کا چې تاسې خلخانې ته امر بالمعروف نهي از منکر کوئ که داسې وی منله خو ډیره ښه خبره دی که وی منله دی مطلب دا چې جهنم نه وساتله که نه منله نو تاسو خپله وظیفه ادا کړله نور ادا پوشه بیا زه پوشم قیامت ورځ خداوند عالم ته راوړه نه دا وظیفه دی چې ما و تاسو خلخانې باندې تربیات هغه ډېر مهم دی اثر لري هغوی نه یو شی کسه دا چې موشي ته ویلي دي موشیا و معاشره کې هېڅکله دې ته ریسپانس نه میلویږي هغه واجه څه دی واجه دغه دی چې مو حسین واخستو علي مو واخستلو خو قرآن و جماعت مو پرېښلل دا یو حقیقت دی نن جماعت سے مدوره نه پخېږي جامع المنظور سمه نه لګېږي نو تاسو نه دا پوښتنه کوم چې همدغه جامع المنظر دوران کې علي جماعت کې شهید شو که نه شو شهید مولا امیر المؤمنین دا روایت دی که نه دی چې دوره زه جنت کې خوشحال نه یم لکه د خدای کور هغه کې مسجد کې زه خوشحال یم جنت کې زه دوره نه یم خوشحال لکه خدای کور مسجد کې زه خوشحال یم نن افسوس خبره دی ایشیا و جمعتونه جامع المنزلونو کې نشته خالی دي بهرحال دویم شی هغه ډېر مهم دی امام علیه السلام نه روایت دی رسول الله نه روایت دی چې بچه و تربیات کې اهم عنصر هغه قرآن زده کول دي چې بچي باندې زده کړي قرآن مجید
یو وخت ورته وبسوي مکاور کوي څه بچای قرآن زده کړي ترجمه ورباندې زده کوي یوه آیا یو روټین خونې کې جوړ کوي چې یوه آیا تال ویله بچي تال ویله اوس دا الفاظو کې نن سبا شیخ حیدر جوادي مولانا فرمان علي او شیخ محسن نجفی بزرګوار ښکلې ښکلې ترجمې دي د قرآن مجید څه روټین جوړ کوي تاکې نه مور او سره کینی بچیا کینوي یو سرکل خونې کې جوړوي دایره جوړوي قرآن تلاوت کوي تاسې وکسوي سید علی خامنه‌ای سوره مصروف کس ده دنیا مصروفیات دي خو آغا تو سے کا وقت سویا کنه ٹی وی چینل باندې قرآن ته ټیم وبسي وړو بشه او مانس کې هغه کینی هغه شرم نه محسوس وي ویلي چې هغه پیږي چې اصل د هدایات مرکز هغه قرآن مجید ده تو سے کہ موسا وقت نشته که شیطه موتا مکمل شو مدینه نه مکه مکی نه کربلا 2 محرم 7 9 10 محرم عاشورہ پوری حسین عارضی کے تو قرآن آیال ویستی دے صرف دویانا شام کو کفی بازار روی دی ایستر کے مغڑوالی الولا مرغلالا دے حسین شنڈے دے ورو خوری کی چغویگ موشالو حسین دے قرآن تلاوات کبھی دورو قرآن سر رمینه ده ما وطا سب قرآن سر رمینه اندا انا موری سنن تیرش والا حسین دا عباس دا کاس عباس اورورا لارش زنن جنگ نکام ویلی زا غارم لسم شپت سالو رو شو کی تیر کام استغفار دعا المونز قرآن تلاوات کس از دوانانو تا اعتماس کام امام سجاد نه روایت ہے کله بعد ورځ نه رو شاه سړی چې مو ټینشن بیماری د زړه متانګ د خوب من رسی مشکلات مدي لور شیلا قرآن مجید تلاوت وکي وضو وکي قرآن تلاوت کې ډیر اثر ده مؤثر ده روایت ده چې قرآن جمعات کې مال ویلو خوني کې الویلو چې ویل قرآن واجینه خوني باندې برکات نصیب کی افسوس خبره ده انتهای افسوس سنن د شیاو ځوانانو موبایلونه ګناهونو نه ډاک دي سندرو نه ډاک دي قرآن تلاوتو کې نشته دی قرآن تلاوت مزرا تنگی کی دا سزا ده خدای طرف ده خدای عذاب ده چې موگانی سر از رو خوشحالیگی قرآن تلاوت سر نه خوشحالیگی دا عذاب ده دا سزا ده د پروردگار متعال سور افسوس خبره ده اشیا و خونونه د گانو بجانه وزونه وشتیگی کومی خونی که چه گانی بجانی دی روایات چه خونی تا شیطانان رسی یوقی او بینکم العداوه والبغضاء چه خونی که برمشه ده پر بگوڑی بی دیخنی بی تنگون بی جگڑی بی حکم کور که چه د قرآن تلاوت وی اخکور که بی سکون ده دام ده آرام ده د پروردگار سجده ده بیچینی بیا خور کی نشته ده دا ټول از د روایتو نشور بنا لہذا خپلو بچو سره میاندو تا سوال کوم تاسو سوال کوم چې بچی کا غوړی چې اول ورسې د قرآن سره منوشي ټول سرکل کې یو سبیل ټیمو بس یو ورځ یو مخام تیا کې نه بشای دا کې نه سارا سا قرآن تلاوت کوي یو یا ور باندې زکه یو روټین ور باندې جوړ کا قرآن سړی کې انقلاب راولي قرآن انسان بدلوي چینجز وکړي ازکه اقبال یو ځای کې ای سچ د حسین د کامیابی راز هغه قرآن مجید ده چه حسین متوخیل قرآن متوخیل برحال دا یو شای دویم شای ذکر کوم هغه یو بهترین نماده چې انسان خپل بچه و باندې کیک دوي خانما اسلامی نما زنه دسې نمیا مولی دلی دي سمانوی بالکل شتانه ایس معنا نه لري زنه دسې نمیا شتا سټایلیشنو کې شتا پدې پوزیشن والا نماده خو معنای ډیره باد رغلی دی ورسی نکاح متړلو څه معنا مې ولیدله هغه نما نه خلم څه نما او بهرحال خو معنای و بیوقوف بیا کړ بیا ما ویل څه دا نماز صحیح نه ده دا یو پلانکی کاش ما باندې خې دا نماز نه شوم ختم کاوه او ما صحیح ده تو مرضی خو نماز صحیح نه ده بقاعده پیغمبر کریم به چې یو کلی باندې راغی چې کلی کاګه نما به پیغمبر به د کلی نمایا بدلاواله صدا خانمانه د بل کېک دا اوس وکسه ایمو کول نمیال تا پرېګ دا خپل مانځو کې بل تا کاګې نه میخل روغه نه مانشتوت ځکه لکه د موده شو کې څه داو کې پلانکای والی که زه صحیح نه مایسه دی ویل داده څار سیخاوي دوره د ګاډ وړ شي اصلي نه ماده بالکل پویر شي نه نه د پکور صحیح نه ما خلوي بل د قران کې سوره حجرات اتل صحیح دی هغه کې بقاعده واضح الفاظو کې دي چې تاسو بل تخینه میخلوي دغه نتیجه څه ده چې مور او پلورا کګی نه مخلي مشر اخلي وړو کې اخلي یغه نتیجه ده سننې مکلو کې سوره بدبختی ده چې وړو بچي ایو بل تزیاړي کوي نه نه جمعات کې زه تاسو نوست وړو بچي واغ زیاړي کولې څنګه وي ګوري دل او ته اور نه دي دا ویلي دا دی واجه سیمخونو کې زیاړي دي شپږم مولا زمانہ ده یو کاسه او ملګری او دوست و
هغه د شپږم مولا ملګري خپل غلام ته زیاړه وکړه چې کوم غلام یې و هغه د کافرې ښځې زوی و دې ورته ویله او د بدکارې ښځې زویه امام لاس ټنډې ته داسې واچولو چې تو دې ته یې بدکارې ښځې نسبت ورکو ویله مولا حق د لره ویلې څنګه حق لري ویلې دې مور کافره ده سره مسلمانه دی نه مولا د ورته کوڅه که کافره ویلې نه وي هر قوم کې خپل خپل نکاح دی ای مندر خپل دی چرچ خپل دی مو مسلمانو خپل دی ته څه حق لري چې هغه ته بدکاري نه وایي خو یاد وساته نن ورځې نه بعد مو تو منځ کې مرګتا ختم شوله مو څه بیا ونه ګرځېږي ویلې ته د زیاړې کوي روي دی یایي چې مو سترګې غړولی مولا امام صادق شهید شولو شهادت پورې بیا دغه سړي سره امام نه وګرځېدل امو داسې څومره زیاړې دي څومره بعد یې زیاړې ولته کوو دا تربیات په کار دی دا ډېر مهم دی زه د یوه واقعه ته بینام تنگ نشو انشاءالله اصلاح دست محمد و آل محمد بانده یو بل صلاح دست محمد و آل محمد بانده نه کسه ده انا مریض و ده آبا سلمدار مریض ده آبا سلمدار خوبه و که و خوبه ده و څه د خپل مولا مشرور حسین علیه السلام په مقابله کې مؤدب و با ادب و سر سوزان چې ته آبا سلمدار نه بېدبي نه ده شوي حسین مقابله کې با ادب یوه واقعه ده چې مسجد نبوي کې دریام خلیفه عثمان ناست دروازې سره نږدې دا واقعه ځوانانو تاسو ته هم څه په ویرې نه کوئ خو غور سره واوروئ جمعه دروازې کې عثمان ناست دی یو کس راغللو سوالګر دی فقیر دی سائل دی پوښتنه وکړله چې ما سره مدد وکړئ دغه وخت کې عثمان 15 درهمه ورکړله هغه سائل د ورته کو چې 15 درهمو سه ما گزاره نه کېږي ما ته لږې ډېرې راکړه عثمان د ورته کو چې جومات کونج کې بني هاشم ناست دي لاړ شه هغوی نه وغواړه هغه به ډېر ښه مدد درسره وکړي چې کله راغللو 3 کسان کنج کې د جومات ناست یو مولا حسن علیه السلام یو مولا حسین یو عبدالله ابن جعفر عبدالله ابن جعفر د ورمن زینب شوهر ده مولا حسین عمر کې مولا حسن نه کشر ده عبدالله ابن جعفر حسین نه کشر ده خبر ته محسوس شي دغه وخت کې مولا حسن مجتبی جیب ته لاس کړلو 50 درهمه 50 درهمې دغه سائل ته ورکړلو چې کله مولا حسن 50 درهم ورکړه حسین جیب ته لاس کړلو 1.50 یعنی 49 درهم ورکړل چې کله مولا حسین 49 ورکړل عبدالله ابن جعفر جیب ته لاس کړلو هغه 48 درهم ورکړل تاسو نه پوښتنه کوم آیا د حسین سره یو درهم کم و چې 49 ورکړه آیا عبدالله ابن جعفر سره 2 درهم کم و الان که عبدالله ابن جعفر د بیبی شوهر سخی و دنیا جایداد پیسه و خودی ورکړي و دا ویلی حسین یو درهم کم ورکو مولا حسن نه او دا ویلی عبدالله ابن جعفر 2 درهم کم ورکو حسین علیه السلام واجه تو سمنو آتے واجه چه ده مولا حسن حسین نه مشر ده مولا حسین عبدالله ابن جعفر نه مشر ده یعنی که غوړ چې کوم حسین ته تاسو ټټار وایو سینا او ته وایو هغه دوره احترام د مشر ورور کوي چې زه نه غواړم چې حسن جان سره سخاوت کې ځان برابر کوم از ځکه روایت ده ورور کشر ورور باندې مغور احترام حق لري لکه پلار سوی باندې لري اوس نه نیموکسه پلار ته بالکل اهمیت کوي نه سپینګری ته څه ویختې سپین شواله داسې احترام یې وکړئ لکه امت کې د پیغمبر احترام کېږي دا روایت حدیث دی دا ټول اسلامي اصول دي اخلاقي اصول دي چې موږ دغه محتاج یو مو دغه ته محتاج یو امو سینا به څه فایده وکړي چې مخلص یاړو نه ډاکه دی امو سینا به څه فایده وکړي چې مو نه سپینګری اثر دی امو سینا به څه فایده وکړي چې مو نه مور پلار اثر دی په کار د مو تاسو ځان باندې کار وکړو اصلاح څه کله کوي اصلاح به نورو نه کوي ځان به اصلاح شروع کوي نامې ډېر اهمیت دی بس 2-3 جملې نامې باندې ذکر کوم وخت نه خلم زیات وخت واخیستلو نامو ډېر اهمیت دی بهترین نامې چې امامانو نه مو ته راغلي دي اول هغه نامه دی چې هغه کې د خدای بندګي وي لکه عبدالله دا ډېره بهترینه نامه دی د خدای بنده عبدالقهار عبدالجبار عبدالرحمن عبدالرحیم
خو ځنه وخت کې مو شی کوو د شیعه سني تعصب دومره زیات جوړ شوی دی چې دا ما هغوی ته ورپرېښلل معلوم کې دا خدای نامې دي عبدالرحمن عبدالقهار عبدالمنان عبدالله دا بهترین نامې دي. اوس اکثر کربلا کې ما بله زیاته مطالعه کو عبدالله ابن حسن د مولا حسن زوی انو کولو عبدالله د خدای بنده د علی اصغر څه نن شپه دی علی اصغر یوه نامه دی عبدالله رضی وړوکې د شودو والا عبدالله دا نامه ډېره قدرمنه ده کوي ځنه وخت کې دا نامه کېږي د عبادت نه دی دا ثواب یې زیات دی. دویم نمبر کې د انبیاو د امامانو نامې دي حضرت ایوب علیه السلام حضرت عیسی حضرت موسی دا ټولې نامې او خصوصا پیغمبر نامې باندې دومره ټینګتیا شوې دی چې رسول الله یې که چا څلور زمن وي څلورو زمنو کې ایوز وي نما محمد نبی فقط جفانی دي سړي موسی ظلم وکړل یعنی و سړي څلور زمن دي ایوز وي نما یا محمد نه دی فقط جفانی دي موسی چې وکړو ظلم یې وکړو زیاتی یې رسوا وکړو. دویم سټیپ کې رسول الله سره سره بله نامه انشاءالله امو معاشرې کې دا ډېره زیاته ده هغه د علي نامه ده چې علي نامې باندې ډېره ټینګتیا شته چې علي نامه به شی باندې کې ځنه کسونه چې بېله دا درنده وي څه پروا نه کوي که ته صرف علي پکې کږدی یا کافي دی د الله نامې کې خپل لذات دی خوند دی چې هغه علي علیه السلام یاد سره تازه کېږي. فاطمه نامه به شی باندې ډېر اثر لري مرضیه محدثه رضیه مرضیه بتول سکینه ام رباب دا نامو ډېر اثر دی. حتی یو کس راغو مولا ته د کاس لور مو شوي دی نو مولا ته ورته کاس نامه ده څه په ایښي دی چې فاطمه مولا درې وارې ورو ورو ویله فاطمه 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 ډېره خوږه نامه دې ایښي دی خو دا لور بیا وایه ما لور ته بیا زیاړې ما که د ما مور زهرا نامه ده ورباندې ایښي دی خوږه نامه دی دا نامه خدای درته محفوظ وساته. بهرحال دا ټولو نامو کې خوند دی حسین نامه حسن نامه امام رضا علیه السلام محمد رضا علی رضا دغو نامو ډېر اثر دی. بس دا آخري واقعه دی بس ختم کوم یې. ورځونه یوه ورځ امام سجاد علیه السلام د ماوس داسې څلورم مولا مدینې کې روان دی مروان ملعون څرته مخامخ سرو برو شولو ورته د کاس سجاد مولا ته د کاس نامه ده څه دی تاسې سجاد مولا نامه زده کنه څه دی نامه یې علي علی زین العابدین دا سجاد یا زین العابدین دا لقب ده ورته د کوم مشرور د څه نمیږي ویل هغه دا علی نمیږي علی اکبر علیه السلام. کشرور د څه نمیږي ویل هغه یا علی نمیږي علی اصغر ځکه سجاد مولا ته علی اوسط نه ای منځوی علی علی اکبر ته مشر علی نه ای علی اصغر ته وړوکی علی نه ای. مروان په غورو ته وکړلو ورته د کو د تاسې پلور سره نورې نمې نشته صرف انده یوه نامه پکې کېدو ایتو نامه یا علی مشرور دا علی کشرور دا علی. دا سجاد مولا خونې ته راغو ګیلمان دی بابا حسین علیه السلام ته د کو چې مولا حسین آقا حسین بابا حسین ما ته مروان په غور وکړلی چې چې په غور وکړه چې ما نه یې نامې پوښتنه وکړه چې څه نامې کې ما وتلی چې زه د علي سجاد نامې کوم چې مشرور چې ما وتلی علي اکبر علیه السلام کشرور علي اصغر علیه السلام. نو ما ته د مروان کو چې تاسې پلور سره نورې نامې نشته صرف علي نامه زمنو باندې کېږي سوچ کوئ خبرې ته مولا حسین د ورته کو سجاد زویا که خدای خو ما ته سل زمن را کړل احب ان لا اسمی الا علیا که د ما سل زمن وي ایما اسرا ارمان دی سهار سوی باندې به علی نامه کېږدم که سل زمن خدای را که هر سوی باندې به زه د علی نامه کېږدم. ځکه دوستانو درې علی کربلا کې دي علی سجاد علی اکبر و علی اصغر. اوس کله حسین ورته وویله چې ما نه لاس ویلې نه خلوي تاسو ته ښه پته دی چې زه د زهرا زوی حسین یم ما سر باندې لږې سترګې وغړوې د رسول الله امامه ایښي دی ما لاس کې وکښې د رسول الله توره دی اخر ما نه لاس ویلې نه خلوي ما وینې نه لاس ویلې نه خلوي. حسین غواړي اتمام حجت وکړي سبا څوک ونهیي چې ما نه حسین ځان نه دی پیژندلی حسین ټولو نه ځان وپېژندلو چې چا خټه پاکه وه او دوستانو اندلسم شپې واورې تاریخ دی 29 یا 32 کسان
د عمر سعد فوج یې پرېښللو حسین فوج ته رغلی دي ویلي څلسم شپې حسین سجده یې واورېدله انقلاب وکې راغو هغه ځای یې پرېښو حسین ته راغو 72 مشهور کول دی ځنه اقوالو مطابق د حسین کربلا کې 140 پورې شهدا رسېدلی دي هغوی نه 32 کسان لسم شپې رغلی دي دا څه حسین عباس ته ویلې څه ما ته مهلت راکړه مهلت یې نه غوښتو مهلت یې ورکولو څه ما لږ وپېژندوی ما ورور عباس لږ وپېژندوی د ما زوی علي اکبر لږ وپېژندوی لږ یې سب اذان واوروی ځکه د 32 کسان کنورټ شول حسین ته راغلل بهرحال مولا حسین علیه السلام د کو څه مونه لاس ویلې نه لسم شپه د نن حسین خپله براخه واخلوی نن وړه ددک نه براخه واخلوی څه یې ورته وویله څه ښه د پېژندو څه د زهرا سوای حسیني ښه د پېژندو څه د رسول الله المسایي ښه د پېژندو چې کوم امامه د سار نه دی دا امامه د رسول الله دی ښه د پېژندو چې کومه توره دی دا د رسول الله توره دی ایسه بیا لاس ویلې نه رانخلوي څه بغضن لابیک د تا بابا علي سره مکې نه دی نن غواړو د علي بدله د نه واخلو د تا علی د ایمو نیکونه جنگ بدر کې واصل جهنم کړي دي د یزید نیکونه مومگان ایتا بابا علی قاتل کړي دي نن غواړو پلار بدلا حسین تا نه خلو صرف تا نه خلو د تا زوی اکبر نه خلو صرف تا نه خلو لالا قاسم نه خلو زه به خپله جمله بدله کوم مدوره درندې مونه جوړې شوي دي مدوره ځناور شوي زه حسین ایتا خبرې مونې اثر نه کوي ایمو وړه ددک علی اصغر تا زړه کې رحم نشته دی دوستانو هغه بل ورځ یې واقعه ته بیان کړله څه هندو دی مسلمان ډاکټر نه پوښتنه وکړه څه کربلا واقعه راته بیان کړه ایس علی اکبر واقعه مو ته بیان کړه عباس علمدار حسین علیه السلام حبیب بزرګوار څه کله مو د وړه علی اصغر خبره ورته راوخوسته هندو ودرېدلو څه ما ته د کور ډاکټر صاحب وشه نوره ما یا کربلا ته انسان نه دی رغلی کربلا ته ځناور رغلی دی ارسوی و جمله به وکړو خویندو میندو ته به زه وایم التماس به ورته کوم څه نن لسم شپه دی که غوږو کې مو زمن وي لږې ځانه وریا کوئ نن ومې رباب غوږه په خولې کولی دی نن د سکینه بیبي وریارې شوه شپه دی ذاکر سوره خوان سره وویله څه زنګویه د علي د ددک زنګوي څه ددکه خوب وکه ویلې لږ ټیم پاتې دی څه وشه سکینه بیبي به مخ دین ورسته سور وي څومره ښکلی تعبیر یې کړی دی څه ظالم راغللو ایس ورمنه د ورته کا څه اصغر زنګویه ما وړه خیر دی ما ګشورې واخله خو د وړه ددک زنګویه مانه ما وړه عجیب خوب به شاید دغې خونې کې یار شو دمه دی د اکبر دمه دی د عباس دمه دی د حسین دمه دی د سکینه بیبي دمه دی د ام رباب دمه دی خویندو میندو سوال درته کوم که بچي مقوت کې دي یو منټ دپاره لږې غوږې نه وریا کوئ نن وړې علي اصغر باندې سلام وکوئ دوستانو ایس حسین راغللو د وړه ددک خیمې ته راغللو ام کلثوم د ورته کا وروره حسینه درې ورځې دي تګې دی ژبه یې وشه ککړه دی ظلمانو کې کیدای شي رحم وي تو ته اوبه نه در کړلې سکینه نه رحم نه وکړلو عباس نه رحم نه وکړو کیدای شي وړه ددک نه رحم وکړي ویله خو ما ته حکمت کې راکوئ ایس علي اصغر یې راوستلو ورته د کا څه خلکو ظلمانو که حسین مو باور نشته دی که ما ته یو غړاپ اوبه نه راکوئ وړوکی ددک دی درې ورځې د موسینو شودې نشته دی یو غړاپ اوبه ویر کړ دوستانو ځنه کتاب و جمله دی کیدای شي تصور وي څه حسین د ورته کا خو زه به علي اصغر نه وریا شم وغریږو مظلمه درته کېښللو یی چې علي اصغر داسې لیټ په لیټ واوښتلو لکه سمندر نه بیشی راواخلې وشي باندې واچوې علي اصغر د لیټ په لیټ ووړي کیدای شي حسین ورته ویلي وي وړه ددکه دوی تو باندې رحم نه کوي باور ده نه کوي حیدر هلي بزرګوار دی یایي څه حسین وغوښتله څه خپلې شنډې وړه ددک باندې کېږدوي لږې صاحب کې د اولاد چښتنو وړو بچیو کې ډېر خوند دی اولاد چښتنو وړو المسیو کې ډېر خوند دی څه انسان یې مینې نه مړېږي څه که چیرې پلار حسین وي وړوکی ددک
علی اصغر وی حسین سے وکل وڑی شنڈی رٹی نکلے غوری سے وڑو کے ددک صاحب کی یوق دے حسین شنڈی علی اصغر دا نوی رسدلی صدر ظالم غش روڑلو وڑو کے ددک صاحب کرلو وڑی لیشی بابون توب کرلے زبون حال کی دسو دے بابا حسینہ مولا شودینا گوڑا اغیسا شودی نشتا بابا حسینہ تونا اوبنا گوڑا توسا اوبنشتا خو بابا گردن میں وڑو کے دے غشے درون دے مولا غشے وریا کا دوستانو ہر شہید سکلا حسین خیموتا روڑلو اکبر جنازائی فورا روڑا اکبر جنازائی فورا روڑا لالو قسیم جنازائی فورا روڑا خو علی اصغر جنازی سا حسین عجیبات دستور وکلو ووری حسین خیموتا نردیش ولو ووری حسین خیمونا وری عشو ویلی چاہر اکبری شہادات پر نمیر ہوتے ہو حسین آجاکا وریاش والو ارنیردیش والو سسبا میرا بہت اچھے آیا سبا شکینہ بھی اچھے آیا موقعی شو موقعی حبو پر نبی بتلے ہو اندو واشا دے سشکینہ بھی اتلیارے کی ودری دلا وتتصدی لعلا سقیتا بابو دشت بریخی لکا ازغات دا حبو میرکڑی وی فریاد وکی مسلوبہ حسین خلی
پریخلو ماتا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین او ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو ہے ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو ہے ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ ہے دتا زنگو یا خالی ماشا اصغارا دتا زنگو یا خالی ماشا اصغارا خورد وریارا پاتی ماشا اصغارا خورد وریارا پاتی ماشا اصغارا دلو بورورا لالو شاہ مینی ٹلونا بخورورو در کوینا لالو شاہ ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ ما وڑو کی اورورا لالو شاہ نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ دل سش پہ لگا اگدا شاہ بلتون دے دل سش پہ لگا اگدا شاہ بلتون دے قربان اصغر نساکی ناشا والمون دے قربان اصغر نساکی ناشا والمون دے خوب دا پاپانو شاہ لالو شاہ دتا زنگوی ماز خورنی والدینا لالو شاہ ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ ما وڑو کی اورورا لالو شاہ وڑو کی خورد نن زنگو یا زنگوینا لالو شاہ نن خوب اسرو شلو خوب وکا جانانا نن خوب اسرو شلو خوب وکا جانانا سباش بخور نگیلا مکا جانانا سباش بخور نگیلا مکا جانانا ما دستر گو تورا لالو شاہ سباب دسری زل پی پخورو یخیوینا لالو شاہ
ما وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا زلالو یایم ته خوب نکې اصغاره زلالو یایم ته خوب نکې اصغاره څه درغلی دي په زړه کې اصغاره څه درغلی دي په زړه کې اصغاره پټ په سرو شالو شاله وړې وړې سترګې د خوب نه ډکې دینه وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا افسوس تکې بشانه ارمان دی افسوس تکې بشانه ارمان دی شبا د وچه د جنانه ارمان دی شبا د وچه د جنانه ارمان دی سبا کې سوشاله لوشه په واړې سنینې د کانته وخیڅینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا اصغار سبې دغدغې شوې در جار شه اصغار سبې دغدغې شوې در جار شه پخې مګابتون سورې شوې در جار شه پخې تم شورې شوې در جار شه وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا افسوس تکې بشانه ارمان دی افسوس تکې بشانه ارمان دی شبا د وچه د جنانه ارمان دی جبا د وچه د جنانه ارمان دی سوشاله لوشه په واړې سنینې د کانته وخیڅینه وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا اصغار سبې دغدغې شوې در جار شه اصغار سبې دغدغې شوې در جار شه پخې مګابتون سورې شوې در جار شه پخې مغابلتون سورې شوې در جار شه پنن دروشه لالوشه خور به د جنګ ته هر ملا ته جوړوینه لالوشه وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا سردار علی اخیر شپه د کربلا کې سردار علی اخیر شپه د کربلا کې اصغر ته ناسته ساکینه د کربلا کې اصغر ته ناسته ساکینه د کربلا کې ملال سترګې د غربت توره کینه وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا وړوکی ورورا لالوشا وړوکی خور د نن زنګویه زنګوینه لالوشا Zapravo koji je ti da radiš miliona vaše
شاه